السلام علیکم ملګرو، خیر دی. امید لرم چې ښه به وئ، برابر به یې وئ. نن د بارانه نه پس زموږ د وطن موسم ډېر برابر دی، هر طرف ته شینکۍ دی، په هوټلو باندې رش دی، غټ خوراکې کوي زموږ په وطن کې خلک. زموږ د کلي سټیډیم دی، دا چناران یې شنه شوي دي او چناره اور واخلې د ځانه. هغه قصه ده، چناران شنه شوي دي، الله دې په اور نه لګوي، تل دې داسې شنه وي. ډېر ښکلی موسم دی. دا ذایقه هوټل دی، ډېر برابر. دا زموږ د کلي روډ دی، ډېر صاف سوتره، ځای په ځای خلک راوتي دي. څوک اوبه ازادوي او څوک ګاډو نه مزې اخلي، څوک څه کوي او څوک څه کوي. ذایقه هوټل دی، دا ډېر غټ رش دی، پرې ځکه چې باران شوی دی. په ژمي کې یخني جوړه شوې، په اوړي کې یخني جوړه شوې ده، ډېر خوند کوي. خلک راوتي دي چکر و مکرو ته. خو روډ ځکه خالي دی چې تیل ډېر زیات ګران شوي دي. بېګا 400 او 86 که په 80 روپۍ باندې لیټر دی. نو د چا د سره زړه کېږي نه چې ګاډی راوباسو بار ته. دا سپینې مزې کوي، داسې بې تیلو منډې وایي او ډېر خوند کوي. دا یې یاد ولرئ، زموږ په معاشره کې مخلصه سړی ژوند نشي کولی. کله هم چې ته د چا سره مخلصه وې او د زړه نه صفا وې که نه، ته به د مشکلاتو سره مخامخ وې. چې کله منافق وې او چغلۍ مار وې، نو ته به بیا باچا یې. نو مخلصه سړی زموږ په وطن کې ژوند نشي کولی. دا بل هوټل دی، سید محمد هوټل. یو وخت و چې موږ به په دې هوټل کې ډوډۍ خوړلې، اوس یاران سار یار دوست بچړه گئے یار. نو اوس هسې به دې مخ باندې تېرېږو راتېرېږو، ډوډۍ خوند نشته. د خوبه راپاڅېدو، ایسته راووتو، ښتم نه وړاندې، خو زه خیر بیا هم ګزاره کوم. دا سید محمد هوټل دی، سید محمد کاکا. ملګرو، زموږ که ویډیو خوښه شوي نو زموږ چینل ورته لایک او سبسکرایب کړئ، په کامنټ کې د خپلې اظهار رایې لازم وکړئ، زموږ احساسات راکړئ. موږ به تاسو ته دغه شانې ښکلې ولاګې جوړوو. چینل هم نوي یو، د څه نه داسې پوره واقف نه یو، خو زه خپل ټکه پکه ولاګې جوړوم. په دې کې تاسو زموږ سپورټ وکړئ او زموږ سات راکړئ. تاسو به ډېره مننه یې، انتظار کوئ د راروان ولاګ. الله مو قدرمن کړه، خوشحاله او اباد اوسئ. والسلام.